چې په کیمره کې دا کم ځای وینې دا پل په منځ مات دی بره پې ګاډي ځي او دا بالکل په منځ چې کوم دی نو د لاندې نه مات دی دا موږ تاسو ته د لاندې نه ښایو چې دا پل دې وخت کې دغه دی او دا صرف په ګاډر باندې دی دې وخت کې وګوره دا بالکل په ګاډر باندې موږ تاسو ته په دغه 1,20,000 کیوسک اوبو کې چې کوم دی موږ تاسو ته ښایو دا پښتون ډیجیټل ګرانو کتونکو دا مهال زه په دریای سوات کې د خیالي په مقام باندې موجود یم ګرانو کتونکو چارسده د دریای سوات او دریای کابل نه راګیره دې سره چې کوم دی نو دریای جیندې خوم دلته کې کله کله ببریږي د 2010 سیلاب بیا د 2022 سیلاب او بیا پرون چې کوم دی 1,20,000 کیوسک نه زیات اوبه چې کوم دی نو په دغه دریا کې راغلی وي ګرانو کتونکو په داسې حالاتو کې زمونږ کشتو ته نظر وي موږ چې دا مهال په کومه کشته کې موجود یو دا د ضلع انتظامي واحده کشته چې دا د 2010 نه واله تر 2015 پورې په دغه دریا کې دا کار کوي د دې چې دا کوم جنریټر دی نو دا ما سره چې ناس کوم مشر دی دا دې مرمت کوي دا چې کوم په تیلو باندې موږ روان یو نو دا پیسې چې کوم دی نو دې د جیبه وروړي او په دغه کې اچوي دې سره ګرانو کتونکو دا دوه کشتۍ چې تاسو کوم وینئ نو دا خرابې پرتې دي خرابې د کلونو راسې خو د دې ټیکولو چې کوم دی نو هېڅ قسمه بندوبست نشته موږ به دلته تاسو ته یو پل هم ښایو چې دلته کې کومه د موجوده حکومت پل جوړ کړی دی هغه هم په راپرېوتو کې یو کوم چې د انګریز د وختو پل دی نو هغه خو الریډي وخت یې ډېر شوی دی 1937 کې جوړ دی خو هغه چې کوم دی نو پرون پې کار بند شو د دې پل نه هغه مضبوط ښکاري نو دغه بوډکاسټ کې به موږ د بشیر کاکا سره یو د ده د ژوند قصه خو هم کوو او د ضلع انتظامي او د صوبایي حکومت مثال د دغه روانو کشتو په شان دی بشیر کاکا ډېره زیاته مننه کومه دا کمې خبرې چې ما وکړې کشتو باره کې تاسو پکې څه وایې نو بس تا خو صحیح خبرې وکړې او هر ځای کې چې دی نو خدای پاک وایي هغه خبره کوه که نه نو هغه خبره دا ده چې وروره ځوانه دا چې کله نه دا کشتۍ ما ته حواله شوي دي د دې مرمت زه کوم د دې تیل موبلیل خرچې چې دي دا زه کوم هر څنګه حفاظت چې هغه زه کوم خو دا صرف دا یو کشتۍ ده چې دا ګزاره حال ده نو د دې دغه که اوس دې پول ته که ته وګورې که نه دا دواړه پلونه چې کوم دي اوبه دې پلونو ته جنګېدلې وې اوبه دې بالکل دې پلونو سره چې کوم دي دا وګوره دا وګوره دا جاخې ته وګوره وښایه دا هغه وخت دا جاخې دي او د اوبو جاخې دي دا پکې اوسه پورې ځوړندې دي خو د هغې پل نه دا پل چې دی دا مضبوط دی د انګریز د وخت دا پل ته مضبوط دا ته مضبوط دی بالکل ګرانو کتونکو دې وخت کې د اوبو دا چپې لکه داسې دي لکه اوښان چې پکې را رواني پرون چې په بونیر او سوات کې دغه چپې کومې راغلې وې نو ډېر دغه دی خو موږ درته صرف پریکټیکلي ښایو چې دا دومره لویه اوبه دلته کې راځي هغه د سکندر شېرپو وخت کې چې کومې پوښتې شوې وې د هغې نه پس چې کوم دی نو بیا د دې سینه دغه نه راغلي ښه نو دا هر څه چې ته خپله کې ضلع انتظامیه څه کوي صوبایي حکومت څه کوي پرونه داسې چېرته ایم پي آی مې نه دي لیدلی نه یو کس مې هم نه دي لیدلی پرونه داسې مونږ بېګا ټوله شپه هم خوړلې ده بېګا د 1 بجې نه وروستو چې کوم دی نو دا سیند په کمي دی او اوسه پورې روان دی په کمي دی زیاتېږي نه او مونږ ته تعداد داسې معلومي چې مونږ خو هلکان راغلي وو دې سیند غاړې ته او د هغه وخت نه اوس پکې نیکیان شو نو د الله تعالی رحم دی مونږ د سیند په دغه باندې دا نه پیږو چې مونږ ته دا سیند ال وایي چې یاره او دا اوبه اوس دې ځای نه دې ځای پورې راورسي نو بیا به کوم ځای نقصان کوي چې دې ځای پورې راورسي نو بیا به کوم ځای نقصان کوي نو دا ټول پرون کسان راغلي وو نو ما ورته چې بوی دا زمونږ دا پوړی لګېدلي دي دې ځای پورې چې کله اوبه راورسېدې نو بیا به په منظورۍ کې هم چې کوم دی نو بره په سړک اوبه راوړي او اخوان پمپ ته به هم چې کوم دی نو په دې پټو کې چې دی نو دا به اوبه دغه ته به راوړي سړکونو ته ځکه چې 2010 سیلاب کې هم دغلته د دوو ځایونو باندې اوبه راوړېدلې وې او په 2022 کې هم راوړېدلې وې او دا سیلاب خو خیر دونه نو خو به هر حال چې دغه خبره یو ګز دوه فاصله پاتې وه چې دغه ګز د اوبه نورې راختېدلې وې نو بیا به دې خوا په پټو باندې وړېدې او په سړکونو به راتلې تاسو یو خبره وکړه چې اور او اوبو سره نه کېږي نه تل وکړو چې اور او اوبو سره نه کېږي دا تاسو څه پورې وکړو دا مې دې پورې وکړو چې کله نه زمونږ دا ټکر والې کېده که نه دا په
84 یا 85 کې و غالبا نو دې له انجینران راغلل نو هغه انجینران وایي چې دا به داسې طریقه نو ما ورته چې نه په دې طریقه به نه کوئ اور اوبو سره چام زور نه دی کړی او نه ورسره کېږي دې سره به چل هنر کوې پترس په رضا سالا نو رضا سالا دا و چې هغه ټکر مونږ هغه وخت نه اچولی دی دلته د دنیا ټکرې اچولي شوي دي خو هغې نه شاته اوبه راتاو شوي دي نو پټي هم نقصانې کړي دي او آبادول هم نقصانونه ورکړي دي او د سیند منځ کې دغه شوي دي نو بیا هغه دغه ته هم شپارس وکړو نو هغه انجینر ته ما ویل چې هلکه تاسو خو خپل انجینري کوئ خو مونږ د سیند په غاړه پیدا شوي او دلته رالوي شوي او مونږ ته د اوبو هر څه معلوم دي نو دې سره دا طریقه وکړئ نو په دې طریقه به دا ټکر بچي بیا چې په ټکر باندې که مونږ دیوال راوستی دی نو د هغې وزن مضبوطي هم وله راوستې ده نو چې د دې نه ته مضبوطي او وزن ترې نه لر کړې نو خو دا سپک شو که نه نو بیا خو اوبو ته اسانه شوه نو د دنیا ټکر چې دی نو هغه لو شي او شکر الحمدلله زمونږ ټکر اوسه پورې بحال ګرانو کتونکو دا د 85 خبره کوي چې هغه ټکر لا بحال دی شپږ میاشتې مخکې دی صوبایي حکومت په ډاګي غلام قادر کې ټکر اچولي دغه شانتې پشتې بیګاني سیلاب چې کم دی هغه وړلي دي کرک کړي دي نو د دوی د غبن د کرپشن قصې عامې دي خو پرونه داسې نه ایم پی ای ښکاري نه ایم ان ای ښکاري ښه بیا ریسکیو چې کومه ده هغې سره کشتۍ شته دی ریسکیو سره کشتۍ شته خو د سیند د غاړې یا لامبوزن ورسره چې کوم دی هغه نشته دی نو پرون یې د په کنټیک بنیاد باندې کسان واغستل هغې کې د بشیر کاکا نوسي خو هم دي په دغه اخلاص شوی په ریسکیو نو زه خو وایم دا ښه خبره ده ښه خدمتیان دي خو دوی له کسان داسې پکار دي که نه چې ګاډي مو ورسره ښه دي خو ډرایور ورسره صحیح نشته دی لکه یو سړی تجربه کار دی د سیند نو هغه پکار دی یوازې په اوچه باندې خو کار نه دی په اوچه خو هغوی ښه کارونه کوي خو د سیند په دغه کې چې کوم دی نو هغوی سره داسې مکمل دغه نشته چې یاره هغوی دې کې کامیاب شي دا دوه کشتۍ چې خرابې دي که نه دا د کوم سن نه ولاړې دي یاره دا خو د ما خیال چې د 2010 سیلاب نه وروسته راغلي دي نو بیا ټیکوله دوی نه 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 هېڅ چا کشم نه دی کړی ته ضلعي انتظامي ته وایې چې دې تیل پکار دی مرمت ته جنریټر نو زه خو دا وایم زه خو خپلې محکمې زمونږ سیول ډیفینس دی زه خو هغوی ته هم وایم او بار بار دغه چیغه وایم چې لکه خیر دی په کال کې یو 100 نیم لیټره چې ما ته میلاویږي نو دا سیلابونه روزانه نه چې نور خلک چې دی نو زرګونه لیټرې غواړي زه خو دغه نه غواړم زه خو 200 لیټرې غواړم او په کال کې نو دا خو حکومت لپاره هېڅ دغه نه دی چې 200 لیټره تیل ماله راکوي نو دا دغه خبره زه دا بله ورځ د دغه نه لږ مخکې چې دی نو 3,500 روپو تیل ما یو راوړي دي د 2,500 روپو مې بیا راوړي دي ښه د 800 روپو دا بیا راغلي دي او خپل محنت ورسره کوو ګرانو کتونکو دا د جیبه ښه ولې دا صوبایي حکومت غریب دی دوی چې دا غټې دنګې وعدې کوي نن په بونیر کې هم په نظر نه راځي پاک آرمي صرف په نظر راځي نن په سوات کې هم چې کوم دی په منګوره کې هم پاک آرمي په ړومبني فرصت کې چې کوم دی په خوراکي توکو کې هلته په نظر راځي دلته کې هم بېګا چې دا یو ماشوم چې کوم دی دا 15 کسه یو فوجي بچ کړي دي د خلکو سترګې زمان وسی دی دغه دی په چوټۍ راغلی و دی فوج کې دی په چوټۍ راغلی و او دغه خبره مونږ هم لګیو خو مونږ کشتۍ ښکته ګرځو او دلته چې دی نو دی ښه شکر دی لامبوزن زمان وسی زما زامن ټول ښه برابر لامبوزن دي نو خدای به بچ کول خو د دوی په همت سره بچ شوي دي نو لکه د سیول ډیفنس کې دلته کې خو ګورې نو لور ټولې پکې خانان اغوستې دي یا د ریسکیو کې تاسو له جاب نه درکو نو دا زمونږ د زور کار خو نه چې یاره مونږ ته ووایي چې تاسو مونږ له جاب راکړئ دا خو سرکار له پکار دي چې یاره دا وګوري چې کوم سړی د کار دی کوم دغه دی چې هغه مطلب دا دی دلته دغه کي ما خو ته ووایي چې که دا کشتۍ دغه دی او دغه سرکاري راغلی دي نو ما باندې یو سړی اثبات کړي صرف د 500 روپو تیل دی را باندې اثبات کړي چې یاره د دې 500 روپو تیل مونږ دله ورکړي دي تیل دې کې لګي موبلیل دې کې لګي روان ودانې راځي دا هر څه هغه به خدای پاکې برابري خدا ما هر څه د ځانه کړي او کومې بشیر کاکا څومره مړي به تا بچ کړي یاره داسې خو راته پوره تعداد نه دی معلومه
خو په ریکارډ باندې چې ما سره یې دا تقریبا شپږ کم 200 مړي دا ما سره په ریکارډ باندې پراته دي چې کله نه زه سیول ډیفنس کې شوم نو هغه ما سره په ریکارډ باندې دا ما را برآمد کړي دي. دې کې خو سیلابي مړیم دي خو ډېر خلک داسې خودکشي کوي راځي ډېره همدغه شان د ارواني چې بیا کوو نو د پلونو نه را ځنګل او دغه دا خو اوس شکر دی ډېر کنټرول راغلی دی نو دغه کې به چې کوم دی نو اکثر ډېر رواني نقصان به دغه کې کېدو او نو اوس خو ډېر کنټرول شوی دی او هغه خبره چې پولیس هم راشي موږ سره په موقع باندې دغه کېږي مخکې به چې د پل نه خلکو را ځنګل نو چې پولیس والا غریبانان به رانه نو هغوی خو په بوټانو کې پینټ پتلون دی نو هغوی خو پسې اوبو ته نه شو ورځنګلی چې موږ سره کله یو ځای شو نو موږ به بیا ورپسې کښتۍ ورخطا کړو راوبوم نو هغې سره دبو شو نو اوس لږ کنټرول راغلی. اوبو سیلاب بس ستا تجربه ده که نه دلته کې پشتي دغه ترقیاتي عمل دغه خو څه په نظر راځي نه که نه نو دلته کې دا پلونه چې کوم جوړ دي نو دې پلونه حوالې سره ته څه او د دې لپاره پشتي څنګه پکار دي چې هر سیلاب نه راتلونکي وخت کې به شي څنګه چې د 2010 سیلاب نه وروسته د دې سروې وشوې که نه او دا سیډوالې شروع شوې نو دا سیډوالې ډېرې ښې دي ډېرې کامیابې دي خو که دی سر ته ورسولې نو بالکل بیا به دا سیند د سره نقصان نه کوي خو هغه خبره یو ټوټه یو ځای شوې ده بله ټوټه بل ځای شوې ده بله ټوټه بل ځای شوې ده بس هغه هر چا په مخ مروت باندې ځان ته خپل دغه برابر کړی دی کنې دغه سیډوالونه دي چې دا سیډوالونه دې ته مکمل شو نو هېڅ تکلیف به نه به حکومت ته تکلیف او نه به عوامو ته تکلیف وي. بشیر کاکا ستاسو دومره عمر دی په دې اوبو کې تاسو لامبو وخل اوختل خپل تجربه څه وایې؟ نو تجربه خو دا ما خو ته وایي چې دا ایلې کله بچې پیدا کړي دا ګینه نو هغه په مخه په لامبو زده نو زمونږ هم دغه مثال دی که واړم څنګه را پیدا شي خدای را پیدا کړي نو چې لږ ډېر پخه به د پیږي نو دوی بیا لامبو زده کړي نو ته خپله نو زه خو تقریبا ما یو ځلې خپل ازموده کړې وه د دې ځای نه په ښکته په لامبو باندې نو 15 کیلومیټره لامبو ما والې ده. خلکو له د سیفټي څه پکار دي دې وخت کې خو لکه وسایل خو نشته دي دا څه چې وینو او ستا د کښتو دا خبرې اورو نو خدا نه خواسته داسې 2010 شانتې سیلاب بیا راشي نو څه به نو نقصان خو کوي چې دغه شان دا سیډوالونه نه شي نقصان کوي که نه خو دا عام خلک چې کوم دي نو دوی بدریسي کوي دوی اکثر د لرګو پسې او دغه پسې دې پسې راځي نو اکثر راوخېږي په 2022 سیلاب کې دغه خبره د لرګو پسې به خلکو را دغه کړو نو اکثر به راخطا شو نو موږ به رډې ولاړو نو چغې به جوړې کړه دا سړی در وړه سړی در وړه چې موږ به پسې کښتۍ راخطا کړو نو بیا به م راونیوه نو زه وایم چې دې خلکو ته وایم چې یاره داسې دغه شي نو دې قصو پسې تاسو مه راځئ او مه دې تماشو له راځئ خپله سیفټي راولئ او په پول باندې دغه خبره چې ګاډي جمع شي او دغه شي نو وزن پرې ډېر وي که نه هغه ځای ورته وښایه هغه پول هغه دې خانه کې دی کوم دا دی که نه تاسو چې په کیمره کې دا کم ځای وینئ دا پول په منځ مات دی بره پرې ګاډي ځي او دا بالکل په منځ چې کوم دی نو د لاندې نه مات دی دا موږ تاسو ته د لاندې نه ښایو چې دا پول دې وخت کې دغه دی او دا صرف په ګاډر باندې دی دې وخت کې وګوره دا بالکل په ګاډر باندې موږ تاسو ته په دغه 1,20,000 کیوسک اوبو کې چې کوم دی موږ تاسو ته ښایو چې په ګاډر باندې دی او دا دې وخت کې ډېر خطرناک پول چې کوم دی نو تاسو وینئ چې دا څه وخت هم د خطرې ګلټي ده خو دلته کې چې کله افت راشي نو بیا به دا انتظامیه راویښېږي کله چې دا پول راپروزي نو بیا به و چېرې په دې پول باندې ولې دا ایکسپایر شوی دی دا په 1937 کې جوړ پول دی خو تر دې وخته پورې دې ته پاملرنه نشته دی ته څه وایې په دې پول باره کې نو بس زه خو دغه هم دا خو د حکومت کار زما د وس کار خو دا نه دی چې زه به ده ووایم زه خو یې دغه خیم او په ډاګه کوم یې ورته چې دا ځای وګورئ دا ځای وګورئ باقي دا خو د حکومت کار دی چې حکومت یې کله جوړوي نو جوړ دی کړي او چې نه یې جوړوي نو د چا خو پې زور نه دی. ګرانو کتونکو دغه د بشیر کاکا سره په دغه بوډکاسټ کې خبرې اترې دا موږ چې کوم سیند کې دې وخت کې موجوده یو نو دا دریای سوات دی پرون په دې باندې د 1,20,000 کیوسک نه زیات اوبه وې خو دلته کې دا کومې کښتۍ ده هغه یو خبره ده د دې کښتۍ لپاره ضلعي انتظامیې سره MPA MNA سره دوی سره چې کوم دی نو پنډ نشته سیول ډیفنس دلته کې صرف
برای نام چې کوم دی هغه کردار ادا کوي دې مشر چې ورله کوم کار کړی دی هغه د ستاینې دی او دا په سوونو مړي چې کوم دي دا د په خپل محنت سره راایستلي دي دوه کښتۍ هلته کې روانې ولاړې دي رسکیو سره کښتۍ شته خو لامبوزن پرونې دا 10 کسانې چې کوم واغستل په کټک باندې نو دا د وخت ضرورت او دا ضرورت محسوس که دا ضرورت چې یاره دلته کې خو موږ له لامبوزن پکار دی لکه څنګه چې دوی ګاډي شته خو ډرایور ورسره صحیح نشته رسکیو شته خو لامبوزن ورسره نشته او دلته کې صوبایي حکومت خو دغه بېحیثیه بالکل پډاګه ده زبانی جمع خرچ خبرې په سوشل میډیا باندې تصویرانه عملي هیڅ قسم اقدامان نشته پرون ډیپټي کمشنر 400 چې کوم دی نو بالکل خپله ډیوټي ډېره په ایماندارۍ سره کړې ده چې ځای ته ځان رسولی دی خو دا کمشنرانم ایسیګان صاحبانم ټول د ټولو نه ړومبي هغوی راغلي وو او هغوی ایم پی او ایم ان ایم په نظر رانه نه دغه خلک د سره چا لیدلي هم نه دي دغه چا لیدلي هم نه دي نو ګرانو کتونکو د پښتون ډیجیټل لپاره الف خان شیرپو 400